د یونین کونسل مخړنی په کوریا کلي کې ګڼ شمېر خلکو د لقمان رسول په مشرۍ کې په عوامي نشل پارټۍ کې د شمولیت اعلان وکړو. د مندڼ صدر نصیب خان په مشرۍ کې را جوړ شوې غونډه کې د پارټۍ صوبایي جنرال سیکرټري ایم پی اے سردار حسین بابک، ضلعي صدر محمد کریم بابک، ناظم مندڼ عمر حیات خان، نائب ناظم اشتر خان او وی سی ناظم بشیر علي نه علاوه کارکنانو شرکت وکړو. غونډې ته د وینا په وخت سردار حسین بابک وویل چې ای ان پی په تیر حکومت کې د کړکېچنو حالاتو باوجود بې شمېره تعلیمي ادارې جوړې کړي دي. په ورستو کې د هلکانو هایر سیکنډري سکول، په پنجار کې د جنکو هایر سیکنډري سکول، په حل کې سکول، په غازي کوټ کې سکول، په سواوای کې په باغ. هغې زیاته کړه چې مخالف امیدوار دی په یوه ګنټه کې زموږ کارونه وشماري نو 15 لکه روپۍ انعام به ورکړو. د 15 کالو د نامساعده حالاتو خدمت چې دی په یوه ګنټه کې دی که ستاسو مخالف امیدوار وشمارل 15 لکه روپۍ نقد انعام ورکړو. هغې زیاته کړه چې صوبه د قدرتي وسایلو نه ډکه ده خو ولې د بدقسمتۍ نه پې د پښتنو اختیار نشته او پښتانه زلمي په بار ملکونو کې په مزدورو کولو مجبوره دي. دا اوبه موږ ته الله تعالی راکړي، دا افرادي قوت موږ ته الله تعالی راکړي. شاعران د شعر په ژبه کې وایي چې بیا خدا سوال دی چې دا سامان الله راکړي نو بیا بدمني ولیده، بیا بېروزګاري ولیده، بیا پسماندګي ولیده، بیا مهنګایي ولیده. بیا دا تدبیر خو نه دی چې پښتانه بچي پیدا کوي، بچي لویږي زلمي کېږي، د واده 15 رنګ شي کراچۍ ته، سعودي ته، دوبۍ ته، اماراتو ته، هلته یا ګیټکیپري یا ډریوري یا ګننې او یا بلاکونه وچتوي. سردار حسین بابک وویل چې عوامي نشنل پارټۍ پښتنو له شناخت ورکړو او د صوبې نوم یې بدل کړو. شاعري کوله خو په نقشه کې د نړۍ په نقشه کې د پښتنو نوم نو نن شکر الحمدلله چې د نړۍ په هغه نقشه کې د پښتنو هغه نامه دغه شوه او دا تشکر چې دا پېژندل. په دې موقع کارکنانو د سردار حسین بابک د هیډرک مکمل کولو وعده وکړه. سیاسي جماعتونه د یو بل نه خلک اړوي خو د عوامو په مسلو د چا هم نظر نشته. عمران بنیری، مندڼ نیوز، کوریہ بنیر.